تیر ورځو کې مې چانه پښتنه وکړه مالک واده دې کړی دی ویاو جی څومره موده شوې 3 کال وشو ما څوک دې کړی دا وی بس ډیره مې خوښه وا خدای راکړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډیره خوښه وا اوس دې ډیره خوښه ول نه د واده نه مخکې مې خوښه وا اوس دې خدای په توپه ولګي تاسو خیال لرئ د دنیا عشق او مینا غدا شی دی چې وخت تیرې دو سره بیا وسته خدای په توپه لګي یا ورپسې مړ کېدو نو عرض مې داو چې د الله سره مینا هغه ده چې هغه وقتاً فوقتاً زیاتیږي مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کی چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه چې حساب به الله په خپل چې کوي نو التب دو قسم خلق مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه پس پرده به سوالو جواب کوي او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پرده به سوالو جواب کوي نو بیا طالبانو ته وی چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې د هغه نورم تیزي لکه یو بیا ورته دا وایي یو عاشق دی یو مولانا تقریر کې واورید چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړي قبر کې تا چې قبر کې کیدی او خلق در نلار شي او ملائکه در تراشي نو د رسول الله تصویر به ور سره او در تبعو خی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه عقیده نو دی ورته وی چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کر دا میں اوریدلی چې په قبر کې زما د محبوب تصویر خوده کیږي نو زب د اجل انتظار کوم چې خدا زر مرګ راواله چې مرشم چې یې ګور تاسو مونږ تاسو ته کو زوې ما چې قبر کې د رسول الله انتظار کیږي چې د جمعات نوځي خدای ټول مړکا امين به پیو کوي ها دغه وجه دا چې هغه خون باندې تفوی نه کوي هغه مزه تاسو لست نه ده هغه مزه تاسو کله نه دې سړی دا مزه ورته پته و چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی هغه سټډي کړو هغه معلوم کړو نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کا زمونږ دی جمعات کی آفس سے بو دی جمعات نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو دته مې وی چې جنت ته خوخته ول ډیر مې خوخ ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ نو هغه وخت کې خو هغه غو نه کو خو بیا را پسې کور ته راغی وی چې ما بیگان ټول شپه تیر کړی و چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چا هغه چې په قسمت کې ونه رښتیا غریب شي
او بے گناہ قتل کړي. خیال امرا حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې ودکی او دا دعا وکړي چې خدای مال په دې کټ پوزي باندې مرګ مرا کاوه، ما چې مړکې نو ما په جنگ کې شهید کا. کدا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شو، قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې وي. خالی په دې نیت باندې عزیزان خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالكم، نستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبكم، هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي. اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د صحابه متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي. زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي. د خپل ځان ته وګورئ. پړه ته خبره ده، خبره د ظاهری ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهری روح ده، زړه خبره. عزیزانو زمونږ رب پلیت دی، مردار دی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ رورو احمد غزالی، احمد غزالی بس دی امام غزالی پسی منز نکول. امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړ چې دا زما رور ما پسی منز نکوي، دا خلک بچوي. مور رونی و احمد غزالی چې بچیا ولی ور پسی منز نکوي ضرور پسی وې زه هغه سړي پسې مونځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندی. د حیض په وینو څنګه ګندی؟ وې دې ولار په مانځ کې کتاب شروع کړی دی او د حیض باب لیکي، نو په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي. نو دې وجنه زه د پسې مونځ نه کوم. ما چې درته خبره دړه ده، احمد غزالی هغه تاب ته رسېدلی و چې رور پسې په مونځ ولاړ دی او بیا نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی، ګوري چې دې ځای کې څه شی. تا ته زه مخکې ولاړ یم په منظر، تاسو په ایمان وای چې دا بم درته پته ولګي چې زما کله او دس نه او درته مخ کې ولاړم، نو تاسو پته لګولې شي چې دې به او دس ولاړ ها روټي خلاصو، دا پته لګولې شي دا مولا به او دس ولاړ، دا پته لګولې شي چې دې کې ساهو شو، دا ټکي پرې خو دا مخ کې ویلو دا رستو ویلو په دې ډبې دا مز نشو. نو زمون مز وی تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چڑ دی بت خانہ دا نو تا تب منز کی ملاوی کی. دا احمد غزالی نظر د امام غزالی د نن د زړه په نقطه کې لګېدو، ورپسې ولاړ په مونځ. تاسو به وایئ چې داسې خلق هم تېر شوي دي چې دا پته ورته لګېده. اوج
داسې تیر مالی دلی بیا چې چاته خودلی مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی وطواه مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ته وی چې یاره د کشف یو جلک پکار وی راځه بوتله جمعات ته بوتله جمعات دروازې نه چې ننوتی دی په دې مخې ورته لاس والے چې لاس والے دی ول ګورو په جمعات کې چې ګوري څومره خلق څوک سپیدي څوک مګي دي څوک بيزوګان دي څوک میلوګان دي اپ مصلی چې ولاړو د خندیر په شکل بیا ورته په مخلاص هوا ول ابي یقین آ گیا ولاس ول چلو میرے ساتھ بیا دیره ته بوتلو په لاهور کې چا دیره ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخلاص هوا ول دیکھو علامہ افغانی وی زما د خدای په ذات قسمی چې د دیره ته مې کتب د هر خبر نه د اور لمبې راوځي دم زړو ما ته تاسو کو ما چې حضرت دا علم تاسو مره مذکر دا کړي ما ته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں میں 4 سال میرے ساتھ رہیں 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں عزیزانو دا د دنیا واقعات پستر ګولې دلې شي دا ورته پته لګېدلې ده یو سړی راو دا سوکت چوکت ورته دا سوکت مرګرو ته وی چې سړی ژوندې دی او ځان ته دیندار وي او دې ژوندې خدانه په ژوند ایمان سلب شوی د کې ایمان نشته دا به بېمانه د دنیا نه تیری فلال دلتا یو بزرگ دی فلال تیر ورځو کې ما ته وی چې بلار روانه ما سوکراته سپیخ کاری سوکراته سخ کاری و خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره ما نه لری کا نو سورج یو شو بچو دلته خبره د دې زه د دې زه ماما دړه دړه نن د ټول ملک له وګورئ څه دی سپ عظیم قهر اخی او رز سنه قهر در باندې نازل اوس سملای ماته شوی دی په پاکستان کې صاحب بس بل ویر نشته سملای ماته دی او سملای زمونږ د پیښور سملای ماته د دې څمل ټیپر کړو چې سملای ماته دی دا خو خدای دې د سماتی کی چې کینی شي او وخت سپیو دسه دی خدای ماتی دی رزینو تا گوری تاسو دا سویمه جمعه ده چې زمونږ دی جمعات کې وبنشي دی رزینو تا گوری تس نه مس نه کی دا سملای وی دا سرکارو دا عملوا دا سملای کم سملای او کم حکومت چې جمعات لا وبنشي مهیا کوله خدای دې هغه په خزو شرم
په لورو دی خدای او شرمې او شرمېدلې دي او دله په څه کوي